بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 122 دی، قانون نمبر 49 دی او د اجوف قوانین شروع دي. نن به موږ د یقول یبیع قانون وایو. خو د دې یقول یبیع قانون نه مخکې یو څو خبرې پیژندل ډېر لازمي دي. نو انشاءالله اول به هغه خبرې وپیژنو، همدغه خبرې به بیا د قانون په خلاصه کې استعمالیږي. نو که چېرته دا خبرې موږ نه زده کړي نو بیا به په قانون باندې نه پوهېږو، ځکه دا خبرې به بار بار په قانون کې استعمالیږي او موږ چې دا خبرې نه زده کړي نو په قانون به بیا نه رسېږو. نو ځکه دا خبرې زده کول لازمي دي. د دې قانون د خلاصې نه مخکې یو څو خبرې پیژندل ضروري دي. څلور خبرې پیژندل ضروري دي. اوله خبره ده چې د متوسط دوه قسمونه دي. د متوسط دوه قسمونه دي. متوسط درمیاني حرف ته وایي، درمیاني ته متوسط وایي. نو د متوسط دوه قسمونه دي، یو ته متوسط حقیقي وایي، دویم ته متوسط حکمي وایي. متوسط حقیقي باندې اول ځان پوهیږئ چې په حقیقت کې متوسط وي، درمیاني حرف وي. او متوسط غیر د متوسط حکمي څه ته وایي چې وي خو په لام کلمه کې، خو د هغه نه وروسته یا یو ضمیر وي یا د تثنیې څه علامت وي یا د جمع څه علامت موجود وي. نو د دغې د وجې نه هغه د متوسط په حکم کې وي. نو اول د متوسط حقیقي تعریف زده کوو. متوسط حقیقي داسې حرف ته وایي، متوسط حقیقي داسې حرف ته وایي چې د عین کلمې په ځای راشي، یعنی په عین کلمه کې راشي. لکه یقولو دی که نه یقولو، په دې یقولو کې خو دا یا چې ده دا علامت مضارع ده، او دا قولو چې دی که نه قولو په دې قولو کې وګورئ، په قولو کې دا قاف چې دی دا فا کلمه ده، او دا وو عین کلمه ده، عین کلمه، او دا لام چې دی دا لام کلمه ده. ټیک شوه؟ قاف چې دی دا فا کلمه ده. دلته بره به ورته ولیکو فا کلمه. نو ګورئ د فا کلمې په ځای باندې قاف دی، د عین کلمې په ځای باندې وو دی، او د لام کلمې په ځای باندې لام دی. نو ګورئ دا وو دلته کې عین کلمه کې دی، د عین کلمې په ځای دی. وو د عین کلمه ده، وو په عین کلمه کې دی. بالکل د قاف یعنی فا عین لام په دې کې دا عین متوسط دی، درمیاني دی. نو دا واو هم پکې درمیاني راغی. نو دې واو ته واو متوسط حقیقي وایي، دې واو ته متوسط حقیقي وایي. ټیک شوه؟ بیا واورئ متوسط حقیقي داسې حرف ته وایي چې د عین کلمې په ځای وي، یعنی عین کلمې ته مخامخ وي یا د عین کلمې په مقابله کې وي. لکه یقولو کې دا واو پکې څه دی؟ متوسط حقیقي دی. واو پکې څه شی دی؟ متوسط حقیقي دی. او که تاسو ویل چې په یقولو کې دا خو څلور حروف دي، یقولو نو دا یا چې پکې راغله دا علامت مضارع ده، علامت مضارع ده، علامت مضارع. او دا قاف دا فا کلمه ده، واو عین کلمه ده، او لام کلمه ده. نو ګورئ په دې یقولو کې دا واو متوسط حقیقي دی، یقولو کې واو متوسط حقیقي دی. اوس د متوسط حکمي تعریف زده کوو. متوسط حکمي څه ته وایي؟ متوسط حکمي داسې حرف ته وایي، متوسط حکمي داسې حرف ته وایي چې وي خو د لام کلمې په مقابله کې، یعنی د لام کلمې په ځای وي، موجود د لام کلمې په ځای وي خو د لام کلمې په ځای، خو د دې حرف نه وروسته یا خو ضمیر وي یا د تثنیې او یا د جمع څه علامت موجود وي. ټیک شوه؟ دا حرف نه دی. متوسط حکمي داسې حرف ته وایي چې د لام کلمې په ځای موجود وي، عین کلمې په ځای چې وي هغې ته متوسط حکمي وایي، متوسط حقیقي وایي. او چې د لام کلمې په ځای وي او وروستو ته یا څه ضمیر وي یا د تثنیې علامت وي یا د جمع علامت موجود وي، نو دغې لام کلمه کې چې کم حرف موجود دی نو دغې حرف ته متوسط حکمي وایي، متوسط حکمي وایي. یعنی په حکم یې درمیاني دی او نور حقیقت کې درمیاني نه دی. ټیک شوه؟ نو بیا وورئ متوسط حکمي داسې حرف ته وایي چې وي خو د لام کلمې په ځای، خو د دې حرف نه وروسته یا خو ضمیر وي یا د تثنیې او یا د جمع څه علامت موجود وي. لکه تدعوینا نه دی، تدعوینا په دې کې دا تا چې ده دا خو علامت مضارع ده، دا دال پکې فا کلمه ده، عین دا عین عین کلمه ده، او دا وو پکې لام کلمه ده، وو پکې څه شی دی؟ لام کلمه ده. اوس د دې لام کلمې نه پس وګورئ دلته کې بیا دا یا او نون دا د جمع علامت دی، دا یا او نون د جمع علامت دی. نو وګورئ حرف د لام کلمې په ځای دی خو وروسته ته د جمع علامت موجود دی.
ټیک شو یا تدعوینا کې کنه وینا دا واو نه دا حرکت پر واو باندې زبر کې زبر تدعوینا وینا نو دا اوس د تسنیه علامت د واو چې دی دا په عین کلمې په ځای نه دی د لام کلمې په ځای دی په دې تدعو کې نه دی په تدعو کې دا دال پکې عین کلمه ده دا تا خو علامت مضارع ده تا پکې څه شی دی علامت مضارع ده او دا دال فا کلمه ده عین کلمه ده واو لام کلمه ده نو ګورئ دا واو په لام کلمه کې راغی لام کلمه کې راغی خو وروسته د تسنیه علامت دی یا او نون دی یا او نون د تسنیه علامت دی نو تدعوینا نو وګورئ دی واو ته متوسط حکمی وای دی واو ته څه وای متوسط حکمی او ترمیینا دی کنه ترمیینا نو وګورئ په دې ترمیینا کې دا تا علامت مضارع ده تا پکې څه علامت مضارع دا خو ته ختمه کا دا را چې دا را دا فا کلمه ده دا میم پکې عین کلمه ده ٹھیک شو او دا یا چې پکې ده کنه دا لام کلمه ده نو یا په لام کلمې په ځای کې رااله خو د دې نه وروسته بیا یو یا او نون زبر نه راغی د جمع علامت راغی د دې یا نه وروسته د جمع علامت راغی یا او نون زبر نه راغی یا او نون زبر نه راغی ٹھیک شو تدعوینی بکو دا به تسنیه ده نو دا به تدعوین شي او دا ترمیین ده دا جمع ده د جمع نون مفتوح وي نو ترمیین کې را فا کلمه ده میم دا میم مکسور دا پکې عین کلمه ده او دا یا مکسوره چې ده دا پکې لام کلمه ده نو دلته خو دا یا د لام کلمې په ځای باندې راغی خو د دې نه وروسته بیا د جمع علامت موجود دی نو اوس دې یا ته دې ته متوسط حکمی وایي متوسط حکمی ورته وایي په تدعوینا کې نه دی یا په تدعوین کې په دې تدعوین کې واو متوسط حکمی دی او په ترمیینا کې دا یا نه ده یا دا متوسط حکمی ده ٹھیک شو ګورئ دا تدعوینی نو ګورئ دا تا ته لرې کا صرف دال چې ده کنه دال دا دال فا کلمه ده دال پکې فا کلمه ده او عین پکې هم عین کلمه ده ٹھیک شو او دا واو پکې لام کلمه ده او دا دال دا تا چې دا ته ما لرې کړه دا پکې علامت مضارع ده علامت مضارع دا الفا کلمه ده عین کلمه ده او واو لام کلمه ده خو د دې لام کلمه کې چې راکلم واو راغی کنه د دې نه وروسته بیا د تسنیه علامت دی دا یا ساکن او نون زیرنی تدعوینی نو ګورئ د واو نه وروسته د تسنیه علامت موجود دی نو دا واو اصل کې په لام کلمه کې دی د لام کلمې په ځای دی خو دا به ګڼلی کېږي متوسط حکمي چېرې دا په درمیان کې راغی درمیان کې ټیک شوه نو دا متوسط حکمي دی ته وایي چې د وروسته ته یا د ضمیر څه علامت موجود وي یا د ته تثنیې څه علامت موجود وي یا د ته جمع څه علامت موجود وي او دغه حرف د لام کلمې په ځای وي نو دغه لام کلمه کې چې کوم حرف ته ده ته بیا متوسط حکمي وایي او متوسط حقیقي هو تاسو پېژنده چې د لام د عین کلمې په ځای باندې موجود وي ٹھیک شو دا که څنګه په یقولو کې دا واو دی دا متوسط حکمي دی او متوسط حقیقي واو دی متوسط حقیقي واو دی ځکه په حقیقت کې په عین کلمې په ځای باندې دی ٹھیک شو او متوسط حکمي څه ته وایي چې د لام کلمې په ځای وي عین کلمې کې نه وي چې عین کلمه کې وي که نه نو هغې ته متوسط حقیقي وایي او چې د لام کلمې په ځای وي یو حرف او د هغې حرف نه وروسته یا څه ضمیر وي یا د تثنیې علامت وي یا د جمع علامت وي نو دغه د لام کلمې په ځای چې کوم حرف دی ده ته متوسط حکمي وایي امید دی په دې باندې به پوه شوي وي دویمه خبره راله راکړې وي د فعل دوه قسمونه دي د فعل دوه قسمونه دي یو ته وایي فعل متصرف دویم ته وایي فعل غیر متصرف اول یې زده کوئ فعل متصرف څه ته وایي د فعل متصرف هغه فعل ته وایي چې د هغه 16 وانه صیغې جوړېږي لکه ضربه دی یا نسواره واخله نسواره نسوارا نسورو نسورت نسورتا نسورنا نسورت نسورتما نسورتم نسورت نسورتما نسورتن نسورت نسورنا چې 16 وانه صیغې ګردان ته پوره کېږي که نه نو دغې ته فعل متصرف وایي فعل غیر متصرف څه ته وایي فعل غیر متصرف اورئ نعمه حبذا او دغه شانتې عصا اوس د دې نور ګردان نه کېږي عصا عصتنا دغه شی نه جوړېږي چې کوم فعل چې کله دغه کېږي ګردان کېږي 16 وانه صیغې جوړېږي هغې ته فعل متصرف وایي د کوم فعل چې 16 وانه صیغې نه جوړېږي بس صرف اوله یو صیغه وي لکه عصا ده عصا ته وګورئ عصا بس
د دې نور ګردان نه جوړیږي دا عصا فعل دی ټیک شو نو دې ته فعل غیر متصرف وایي ټیک شو یا دغه شان حبذا دی حبذا یا نعمه نو دې ته فعل غیر متصرف وایي څه ورته وایي فعل غیر متصرف ورته یا لیس دا فعل غیر متصرف دی اوس د فعل متصرف تعریف زده کوو فعل متصرف وګورئ دویمه خبره سره د فعل دوه قسمونه دي یو ته فعل متصرف وایي او فعل غیر متصرف وایي فعل متصرف تعریف زده کوي فعل متصرف داسې فعل ته وایي چې ټول ګردان یې کیږي یعنی 14 وانه صیغې جوړیږي لکه ضربه ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا وغیره وغیره داسې د اخره پورې ځه او د فعل غیر متصرف تعریف زده کوي فعل غیر متصرف داسې فعل ته وایي چې ټول ګردان یې نه کیږي یعنی 14 وانه صیغې نه جوړیږي لکه لیس عسا وغیره ٹھیک شو دا فعل غیر متصرف دی دریمه خبره چې کومه کلمه د فعله په وزن وي کنه چې کومه کلمه د فعله په وزن وي نو د داسې کلمې دوه قسمونه دي فعله حقیقي فعله حکمي فعله حقیقي فعله حکمي نو د فعله حقیقي تعریف زده کوو فعله حقیقي داسې کلمې ته وایي چې په حقیقت کې د فعله په وزن وي په حقیقت کې د فعله په وزن وي لکه قویله یا دغه شانتې واخله زوریبه ٹھیک شو یا نصوره نو ګورئ دا د فعله په وزن دی بر وزن فعله ٹھیک شو نو دغه ته فعله حقیقي وایي فعله حکمي څه ته وایي د فعله حکمي تعریف زده کوي فعله حکمي داسې کلمې ته وایي فعله حکمي داسې کلمې ته وایي چې په حقیقت کې خو د فعله په وزن نه وي په حقیقت کې د فعله په وزن نه وي خو کله چې د هغې کلمې نه څه حروف کټ کړی شي څه حروف دې کټ کړی شي نو بیا د فعله په وزن شي لکه اختویره دی که نه اختویره چې د اختو یره نه اخ کټ کړی شي نو تویره پاتې شو بر وزن فعله ٹھیک شو تویره بر وزن فعله پاتې شو نو داسې کلمې ته فعله حکمي وایي چې څه حروف دې کټ کې او بیا د فعله په وزن پاتې شي اخیره کې یو 3 حروف پاتې شي هغه د فعله په وزن وي نو هغې ته فعله حکمي وایي او کوم چې په حقیقت کې د فعله په وزن وي لکه قویله نصوره زوریبه خلقه وغیره نو دا د فعله په حکم دا په حقیقت کې فعله دی ٹھیک شو او څلورمه او اخري خبره اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم تفضیل صفت مشبه او صيغه مبالغه ته متعلقات فعل وایي د فعل متعلقات ورته وایي د فعل متعلقات کم دي اسم فاعل د فعل متعلق دی اسم مفعول د فعل متعلق دی اسم ظرف د فعل متعلق دی اسم تفضیل د فعل متعلق دی صفت مشبه د فعل متعلق دی صيغه مبالغه د فعل متعلق دی نو دې ته وایي متعلقات فعل د فعل متعلقات دا څلور دي اوس په ګردان کې یعنی په قانون کې به تاسو ته راځي چې متوسط حقیقي څه ته وایي متوسط حکمي څه ته وایي بیا به راته وایي فعل متصرف فعل غیر متصرف بیا به راته وایي فعله حقیقي فعله حکمي او بیا به راته وایي چې یاره په دې قانون کې به د فعل متعلقات کې دا تبدیلی راځي یا د فعل متعلقات چې پکې وي نو بیا به دې کې دا قانون جاری کیږي یا چې د فعل متعلقات پکې وي نو دا قانون به نه جاری کیږي نو دا فعل متعلقات اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف بیا اسم تفضیل صفت مشبه او صيغه مبالغه ته د فعل متعلقات وایي نو دا زمونږ د یقول یبیع قانون نه مخکې یو څو لازمي خبرې وي ان شاء الله د یقول یبیع قانون خلاصه به بیا راتلونکي درس کې وایو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام